سنت اعتکاف په څه شي باندې خرابېږي؟ نو یو صورت علما دا لیکي چې کله ستا کومه فرضي روژه د هغه خرابه شي په دې باندې مکثر دپاره اعتکاف خرابېږي. بل دا دی چې زنانه ده د هغې دپاره محوري بیمارۍ راغی یا مثلا د اولاد د پیدایش نه بعد چې کومه وینه راځي نفاس دا د زنانه راشي نو په دې باندې هم سنت اعتکاف خرابېږي. او بل دا دی چې نارینه جما وکړي کوروالی وکړي د خپل کورواله سره نو په دې باندې دغه کېږي اعتکاف یې باندې سنت پکې ماتېږي. کوشش کول پکار دی چې دومره سختي انسان تېروي نو چې دا یو 10 ورځې موږ څومره په ماحول کې او په پرهیز کې تېر کړو همره به د موږ ثوابونه زیات وشي. انسان چې په اعتکاف کې ناست وي او هغه باندې کله بېهوشي راشي نو 24 غنټې بېهوشي یا د دې نه زیاته بېهوشي چې کله په انسان باندې راشي یا انسان لیونی شي یا انسان چې کوم دی هغه مجزني په هغې کې وکړي هند پریکټس په هغې کې وکړي نو په دې ټولو صورتونو کې روژه په دې باندې فاسدېږي خرابېږي په باندې. البته که داسې وشول چې یو سړی دی هغه باندې بېهوشي راغله خو بېهوشي انتهایي کمه وه بلډ پرېشر یې مثلا لو شولو یا مثلا بلډ پرېشر یې وختلو د هغې د وجې نه انسان په ذهن باندې بوج راغی خو لکه د بېهوشي زیاته نه وه نو په هغې باندې سنت اعتکاف ماتېږي نه خصوصا چې تر څو پورې دا د جومات نه وتلی